سایم ایوب انجری نه پس د پاکستان چیمپئن ټرافي اوپننګ یو ډیره غټه مسله جوړه کړې ده. فخر زمان اوپنر دی او بل دی حواله سره د بابر اعظم هم نوم مخې راتلو چې فخر زمان سره بابر اعظم اوپننګ کوي چې پاغه باندې ډیر کلاړیانو بیا تنقید هم کولو چې بابر اعظم ته اوپننګ نه دی پکار په ون ډاون پوزیشن باندې بابر اعظم پکار دی. بیا پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ته محمد رضوان په خپل وی چې زه اوپننګ ته تیار یم چونکه رضوان او بابر اعظم له اوپننګ نه دی پکار. دا دواړه میډل اډر بیټسمنان دي او پاکستان همیشه د میډل اډر پرابلم فیس کړی دی. همیشه پاکستان ته په میډل اډر کې مسلې راځي. دې دواړو له بیخي میډل اډر اړو چلل پکار نه دی. دواړو له میډل اډر ذمہداري ایشتل پکار دي. اوس پاکستان کرکټ بورډ د اوپننګ لپاره کم نوم چې مخې راغلی دی نو هغه عبد الله شفیق ته ځکه عبد الله شفیق خو کمپلیټلی فلاپ شو. څو میچونو کې غلا چانسز ملو شو خو مکمل فلاپ. نو شرجیل ډیرو خلکو دا مشوره ورکړې و چې شرجیل د شامل شي. شعیب اختر عمران نذیر هم ویلو چې شرجیل د فخر زمان سره اوپننګ لپاره شامل شي او شرجیل په نوم باندې هم کراسته او د امام الحق نوم مخې راغلی دی چې فخر زمان سره به امام الحق اوپننګ کوي. او دا مشوره پاکستان کرکټ بورډ ته یو ډیر غټ سینیئر کلاډي ورکړی ده چې تاسو یو پراپر اوپنر په چیمپئن ټرافي کې شامل کوي فخر زمان سره نه په بابر اعظم اوپننګ کوي نه په محمد رضوان کوي او یو پراپر اوپنر تاسو په چیمپئن ټرافي سکواډ کې ورواچوي. نو پراپر اوپنر چې کوم دی هغه فخر زمان سره امام الحق دی ورچولې ده چونکه لیفت رائټ کمبینیشن پکارو. یو لیفت هاند بیټسمن الریډي فخر زمان دی یو رائټ هاندډ بیټسمن قتل پکارو چې هغه په چیمپئن ټرافي کې چلیدل وي. خو رائټ هاندډ بیټسمن اوپنر موږ سره شته نه سایم ایوب او هم لیفت هاند نو دواړه لیفت هاند بیټسمنان دي فخر زمان او امام الحق دی با چیمپئن ټرافي د لپاره اوپننګ کوي او پی سی بی په دې باندې باقاعده میټینګ هم کړی دی. سوربادو کې دې شه دې مکمل فیصله راشي.